زپدې په هغې نه یم د مسجد کا بتخانه ده زپدې په هغې نه یم د مسجد کا بتخانه ده چې جانان پکې اوسېږي هم هغه زما کعبه ده. ستر انقلابی ترقی پسند او قوم پرست شاعر او لیکوال د اباسین پښتو اکیډمۍ او عربستان پښتو ادبي تړون بانی او سابقه چیرمین دا څلورو کتابونو مصنف زرین پریشان د جنوري په 15 نیټه په کال 1950 کې کلی بټګرام بازارګي کې د جانسار خان په کور کې زیږیدلی وو. زرین پریشان یو صابګو او بېباک پښتونو په پښتو پښتون او پښتونولۍ مینو. هغوی بالعموم د پښتو ادب او بالخصوص د هزارې د پښتو ادب یو پیاوړی ځانګړی او سپېڅلی نوم او په خطه کې د پښتو ادب په تحریک کې د کاروان د لړۍ سرخیلو. هغه په کال 1985 کې د بټګرام ادبي څانګه په نوم اولنۍ تنظیم پرانسته کړې وه. همدغه رنګ هغوی د اباسین پښتو اکیډمۍ سرلښکر هم ګڼل کېدو. زرین پریشان 52 کاله د پښتو ادب او ژبې خدمت کړی وو چې ورته د دغه خدماتو له کبله ډیر ایوارډونه ورکولی شوي وو چې پکې د اجمل خټک ادبي ایوارډ، وزارت ثقافت 2 ایوارډونه، او پی پی ایوارډ، وایلډ لایف ایوارډ، باچا خان ایوارډ، سفاره پاکستان ایوارډ برای ادب، اباسین پښتو اکیډمي ادبي ایوارډ، عربستان پښتو ادبي ایوارډ، حافظ الپوري ادبي ایوارډ، سنگر ادبي ایوارډ، کاروان ادبي ایوارډ او دغه رنګ نور هم ډیر ایوارډونه شامل دي. 52 کلن ادبي سفر کې هغوی په مختلف موضوعاتو مزاحمتي، انقلابي، روماني، اصلاحي، معاشرتي، مذهبي شاعري کړې ده او څلور کتابونه یې چاپ شوي دي چې نومونه یې ګلونه په شپړونو، شور، پرلې د په لمبو کې، د سپوږمۍ د څاڅکي خال او دارنګ د هغوی کلامونه په مشترکه چاپ شو کتابونو کې هم راغلي ده چې پکې د هزارې ګلونه، د نندیار چپې، نظمزار او د چیل لمن شامل دي. زرین پریشان د کینسر په موذي مرض کې مبتلا او د مارچ په 11 نیټه په کال 2019 کې په ایوب میډیکل کمپلیکس کې د دې فانی دنیا نه سترګې پټې کړلې. د هغوی رحلت د پښتو ادب لوی نقصان دی، باید چې د هغې تلافي وشي. شیراز احمد شیرازي، وایس آف بټګرام، ضلع بټګرام. زپدې په هغې نه یم د مسجد کا بتخانه ده زپدې په هغې نه یم مسجد کا بتخانه ده